بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زم ذاکر محمد او زه مظفر شاه. کتونکو موږ تاسو د پاره یو نوې پروګرام د ولس غږ په نوم باندې راوړی دی. په دې پروګرام کې به موږ د علاقې په مسایلو باندې خبرې کوو. په هغې کې به ماهر تعلیم راولو، په هغې کې به مذهبي سکالر راولو، په هغې کې به سپورټسمین راولو، په هغې کې به سیاستدان راولو، په هغې کې به موږ هغه ماهر معاشیات راولو، په هغې کې به موږ د علاقې په ټولو مسلو باندې خبرې کوو. هیله یم چې تاسو به دا پروګرام خوښوئ. کتونکو زما سره زما ملګری مظفر شاه ناست دی چې هغه هم په دې حواله باندې ستاسو سره یو څو خبرې وکړي. مظفر شاه دا راته ووایه چې موږ چې کوم هڅه کوو نو پکار ده چې په دې کې د علاقې خلک زموږ سره تعاون وکړي. ولې چې دا پروګرام موږ خالص مخلص د دې مقصد دپاره کوو چې په دې کې د علاقې ترقي شامله ده، په دې کې په خلکو کې یو اویرنس شامل دی چې یو سیاسي سړی راشي، یو سماجي سړی راشي او هغه خلکو ته د دې علاقې په مسایلو خبرې وکړي. ماهر تعلیم راشي، د تعلیم په حواله خبرې وکړي. یو مذهبي سکالر راشي، هغه په صحیح مذهبي پوینټونو خلک پوه کړي. څه ګڼئ دې هڅې ته په څه نظر ګورئ؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب. د ټولو نه مخکې خو تاسو له په دغسې پروګرام شروع کولو باندې مبارکباد در کوم چې یو تاسو د یو داسې پروګرام تابعه کوئ چې هغه په خلکو کې اویرنس هم راولي، پوهه آګاهي به هم راولي، ځکه چې په دې کې دا صرف یو داسې پروګرام نه دی چې صرف خبرې اترې به وي، خو په خلکو کې به د دې علاقې په عوامو کې به شعور بیداری. څنګه چې تاسو ووایئ چې په دې کې به ماهر تعلیم هم راځي، په دې کې به د صحت د شعبې سره تعلق لرونکي ډاکټران صاحبان هم راځي، ورسره چې کوم دی مختلف چې څومره د زندګۍ شعبې. مظفر شاه صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې سواد په دې وخت کې د دنیا نظر دی دلته کې د ټوریزم په حواله، نو زموږ دا انشاءالله هڅه به دی چې دلته سیاحت په حواله باندې به موږ خصوصي پروګرامونه کوو، او که موږ وغواړو د هغې دپاره به موږ ستاسو خاص کر د خپلو ملګرو ټولو صحافیانو د هغې نه به په دې کې مرسته اخلو، په هغې کې به زموږ سره هغوی هم مدد کوي چې یاره موږ د علاقې ښکلا چې دا خلکو ته وښیو. دغه شانتي دلته کې چې کوم وخت دی، په دې وخت کې د بچو تعلیمونه چې د کرونا په وجه باندې څومره متاثره شوي دي، نو موږ غواړو چې یاره د هغوی ذهنونه واپس تعلیم طرف ته راشي. د دې سره سره مظفر شاه موږ وایو چې یاره دلته کې موږ هغه د صحت په حواله باندې هم په دې کې داسې پوهه ډاکټران راولو چې خلکو ته هغه پوینټس وښیي چې یاره په هغې باندې لکه مطلب په هغې خلک عمل کوي چې د بچو په صحت باندې غلط چې کوم اثرات راغلي دي، که هغه د کرونا په وجه دي یا داسې ټینشن تیر شوی دی، نو موږ وایو چې یاره په دغه حواله باندې او خاص کر زه به د خپل ټولو ملګرو چې هغه دلته کې د لیک لوست سره تعلق لري، زموږ د پریس کلب ملګري چې دي هغه هم زموږ سره تعاون وکړي. بالکل ډاکټر صاحب، او څنګه چې تاسو ووایئ مختلف شعبونه به خلک راولو، او څومره چې ستاسو دغه پلان دی، نو زه وایم چې یاره په دې کې زموږ سره د دې علاقې چې کوم خلک دی د سواد چې څومره هم تحصیلونه دي، یوازې دا نه چې زموږ تحصیل چې څومره تحصیلونه دي د هغې نه هم خلک راشي، او یو پلیټ فارم دی هغه موږ مهیا کوو او خلکو ته ورکوو. نو پکار دی. او ډاکټر صاحب بله خبره پکار هغه کسانو لوم دی چې په چا کې څه پټ ټیلنټ وي، هغه هم ستاسو د دې پلیټ فارم په ذریعه باندې راشي، او موږ ته دغه خلکو ته اپیل کوو چې په چا کې څه ټیلنټ دی، موږ غواړو چې خپل زموږ په خلکو کې کوم ټیلنټ دی هغه موږ دنیا ته وښیو، هغه موږ پاکستان ته وښیو، هغه موږ موجوده حکمرانانو ته وښیو، هغه ټول. او موږ به د خپل د علاقې د هر سړي نه دا تمه کوو چې هغه زموږ سره په دې پروګرام کې حصه واخلي، چې د هغه په هر حواله باندې زموږ به باقاعده ټلیفون نمبر چې هغه راشي دلته او خلکو ته هغه خپل پیغام ورسوي، او هغه ټیلنټ چې دی هغه موږ راښکاره کړو، هغه ستوري هغه موږ راښکاره کړو، هغه چې کوم پټ دي هغه ټول موږ راښکاره کول غواړو. دلته کې هغه زموږ په هر میدان کې څومره زموږ ټیلنټ دی هغه موږ خلکو دنیا ته ښول غواړو. لہذا ټولو خلکو ته اپیل کوو، ټولو ماهر تعلیم ته چې هغه د هر د صحت په حواله، د تعلیم په حواله، د مذهب په حواله، د سپورټس په حواله، د معاشیاتو په چې څومره خلک دی هغه ټول ته موږ اپیل کوو چې هغه زموږ سره رابطه وکړي. زموږ په سکرین به تاسو ته زموږ نمبر راځي، او انشاءالله ستاسو دغه ټیلنټ چې دا به موږ دنیا ته ښیو. نو انشاءالله د دغه را روان پروګرام پورې ما مظفر شاه او ما ډاکټر ذاکر له اجازه راکړئ. د الله په امان.